المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. هر یو عمل چې سړی کوي نو پکار دا ده چې هغه په سنت طریقه باندې وکړی شي او ورته وکتلی شي چې زه دا کار کوم چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه تعلیمات دي. تر دې کې یو سړی حمام ته ځي، بیت الخلا ته ځي، نو چې په دې کې وګوري چې د نبي علیه الصلاة والسلام په دې کې څه تعلیمات دي. نو د ټولو نه مخکې کله چې سړی حمام ته ځي، بیت الخلا ته ننوځي او یا په صحرا کې د قضای حاجت ته ځي، نو پکار داره چې مخکې دعا وایي، بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، چې دا دعا ذکر کی. او کله چې بیا فارغ شي او یا د بیت الخلا نه راوځي، نو په دې کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات موجود دي چې بیا وروسته غفرانک وی، غفرانک. د بیت الخلا څه آداب هم دي چې کله سړی قضای حاجت کوي نو پکار دا چې د دې آداب و لحاظ وکړی شي. یو ادب دا دی چې سړی به نه قبلې ته شا کوي او نه به ورته مخ کوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړي چې تاسو قبلې ته مه شا کوئ او مه ورته مخه کوئ. دویم ادب دا دی چې کله سړی قضای حاجت ته ځي، که بیت الخلا ته ځي چې هغه ښکاره خبره ده، خو که په صحرا کې وي نو پکار دا ده چې داسې ځي ته لاړ شي چې دا غځې نه عام انسانان پیدې نه اخلي، یعنی د اوبو ځای نه وي، دارنګې د خلکو لار نه وي، او یا دارنګې داسې ځای نه چې خلک هغې ته کیني او هلته دمې کوي، هلته سوری وي هغې ته کیني. نو داسې ځای نه به سړی ځان ساتي، داسې ځای کې به سړی خپل حاجت نه پوره کوي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړي. الله پیغمبر فرمایي چې ځان وساتئ دغه شیزونه چې هغه سبب د لعنت ګرځي، یعنی د خلکو په لاره کې قضای حاجت کول، دارنګې په سورو کې قضای حاجت کول. دریم ادب دا دی چې استنجا کول په ښی لاس د دې نه به سړی ځان ساتي، بلکې استنجا دا په ګچ لاس باندې کیږي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله یو کس په تاسو کې میتیزي کوي نو هغه د خپل اندای مخصوصه دا په ښی لاس باندې نه نیسي او دارنګې استنجام دی نه کوي په ښی لاس باندې. بله خبره دا ده چې استنجا کول په اوبو باندې دا هم جایز دي، لکه حدیث کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا ثابت شوي دي چې د الله پیغمبر استنجا په اوبو باندې کړې ده. بله خبره دا ده چې کله یو سړی په صحرا کې دی او هغه قضای حاجت ته لاړ او ځان پاکي او کاڼي استعمالوي، نو پکار دا چې 3 کاڼي استعمال کی، تاق کاڼي استعمال کی او د 3 نه کم استعمال نه کی. دارنګې غوشین د دې نه به ځان ساتي، په دې به استنجا نه کوي، په دې به ځان نه پاکي. دارنګې په هډوکو باندې به هم ځان نه پاکي، لکه حدیث د سلمان رضی الله تعالی عنه هغې کې راغلی دي چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ منع کړي چې موږ قبلې ته مخ کو یا ورته شا کو د ډک اودسماتي یا د تش اودسماتي په وخت کې، او دارنګې د دین هم منع کړي چې په ښی لاس باندې استنجا وکړو، او د دین هم منع کړي چې د 3 کاڼو نه کم استعمال کو، او دارنګې د دین هم منع کړي چې په غوښینو یا په اډوکو باندې ځان پاکو، په دې باندې استنجا وکړو. بله خبره دا ده چې هغه متعلق ده د قضای حاجت سره چې میتیزي کول دا په ناسته باندې غوره دي، که یو سړي ته عذر دی په ولاړه باندې کوي نو دا هم جایز دي، ځکه دا په حدیث کې راغلي. او بله اهمه خبره دا ده او دا ډېره ضروري ده چې د میتیزو د څاڅکو نه به ګوره سړی ځان ساتي، داسې به نه کوي چې بې پروایي اختیار کړي او دته دارې کېږي او دا څه باک نه کوي، نه دې نه به ځان ساتي، دا ډېره غټه ګناه ده. لکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام په یو 2 قبرونو باندې تیر شو، د الله پیغمبر وفرمایل چې د دوانو ته عذاب میلاویږي، او به ویل چې د عذاب ورته په غټه خبره نه میلاویږي، به ویل چې ولې نه، بلکې دا یو غټه ګناه ده. یو کس څه کار کاوه، یو کس به چغلي کوله،
چغلي کوله نو د هغې د وجې نه د دې قبر د عذاب ورته میلاوېدو او بل کس هغه به د میتیزو نه ځان نه ساتو نو د دې په وجه باندې ورته هغه عذاب میلاوېدو. نو دا یو څو مختصر آدابو چې د قضای حاجت سره تعلق ساتي او دا خبرې د سړی وړې نه ګڼي ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي. نو که په دې باندې عمل وکړی شي نو یو خو قضای حاجت اسم د انسان حاجت دی هغې داسې ځي خو چې په دې باندې کله عمل وکړی شي نو الله رب العالمین ولا اجر ورکوي. د نبی علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو تابعداري وکړه. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.